لکه شبهه دا باطل پرستو دا چې هغه د استعانت من غیر الله او استمداد من اولیاء الله دې کې تاسو یو منګړت او بناوټي تقسیم پیش کړئ. تاسو وی چې ما فوق الاسباب امداد دا خدای تعالی کوي او ما تحت الاسباب امداد دا بنده کوي. کچا ما فوق الاسباب امداد د بندنه اوغخته او دې وی چې د ما سره ما فوق الاسباب امداد کولې شي دا مشرک دی. اوس دا د تقسیم دی چې دا تقسیم کتاب الله کې نشته. دا تقسیم صحیح حدیث سے کہ ضعیف کیم نشتا، ضعیف حدیث کیم نشتا پوچھو لیکنا. دا تقسیم فخیر القرون کی دا یو صحابی دا یو تابعین سوک پیش کولے نشتا. سلفو کی، متقدمینو کی، متاخرینو کی، فقہاو کی دا اچان سوک نشی پیش کولے گی دا گز دا میدان را دیشی منتبی پیشی نشی پیش کولے. چا پیش کرے دے التبیان للرستمی، تبیان لرستمی دغا شین کتاب دی، شین دا شین دی ادی خواہ اسمانی گوندے بر اللہ سر دی یا رسول اللہ دی. تبیان لرستمی ورہ رستمی سوک دے مجسمو مشہور وحابی عبدالسلام دا سیپن مولا. دا تقسیم دا پیش کرے ہاں او دے فکلک والار دی خبر باندې پوهیږي. صفحه 36 صفات التصرف فوق الاسباب مختصه بالله. خبر باندې پوهیږي او دا شنو ځینې چې موږ دغه دی ګوره. صفحه 104 د ما فوق الاسباب او د ما تحت الاسباب تقسیم محدث او مخترع دا څه کړي دي؟ چا کړي؟ وابیان کوي. دا تقسیم څوک کې دا وابیان کوي. دیم دا تقسیم چا کړي؟ دا سرفراز خان صفدر کړي چې 50 کاله پنځپیرو او بیا چې کوم دی د دیوبندیانو دا گمراه کولو د پاره ځان حیاتی ک نور عقیده او مغه د پنځپیرانو و صرف حیاتی شو چې دا حیات قایل نو سمای موتا قایل نور خو مغه پنځپیرو او مغه خرو کته بدله ک د مماتین حیاتی شو. دا تقسیم هغه کړي. دا دواړه د نور گمراهانو کړي دا خدایان دي، دا نه د قابل اعتماد کسان دي، ثقات هم نه دي، صحابه هم نه دي، پیغمبران هم نه دي، مجتهدین هم نه دي، مقلدین هم نه دي. یو غسور وابي دي او دا بل خو منافق او فنون د تقلید دی، د تقلید جنړ کټ کول په خبره باندې کیږي کنه. دا دي کړي. اوس دا د اهل اهوا او شبهات دي زمون د خپل اهل سنت اهل حق ته پیش کوي کنه پیش کوي نه. دا خو فلانی ویلي دي دا تقسیم کو هغه کړي او دا خو د کړي. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. هغه د باطل پرست شبهات اهل حق ته پیش کې لګي. نو دا کار د نبی کلام کتابونو منع کړي. ولا نماری فی دین الله. په دې ځبان وګوره شرح د ابن ابي العز، هم په دې ځبان وګوره شرح د عبد الله حرری. هغه دواړه په دې متفق دي چې معنی دا ده چې لا نخاصم اهل الحق بالقاء شبهات اهل الاهواء. موږ د اهل حق سره هغه شبهې چې باطل پرستو کړي دي هغه دې ته نه پیش کوو، دې ته هغه پیش کوو په سره په جګړې کوو. که چېرته فقهاو دا پیش کړي دا تقسیم بیا دې اهل حق ته پیش کوو په جګړې وکړه. د باطل پرستو شبهات د هغې اعتراضات چې دا کرامت او د معجزې نه د انکار دپاره دا تقسیم جوړ کړی دی. اوس به لږ وضاحت درته وکړم. بچې اسباب دوه قسمه دي. څو قسمه دي؟ درته ځکه کوم چې ګورئ په دې کې زمونږ د خپل اهل سنت څه کې چې هغه ځان ته د نامې صفیان وایي که نه هغې نه هم په دې کې لار خطا شوې ده. هغې هم زما دا بعضې کلیپونه کټ کړي بیا یو بل ته میسج کوي او یو بل ته یې کوي. یو ګوره که نه دی وایي چې دا تقسیم دا مخترع دی دا خو شیخ صاحب کړی و که نه او دا خو به شیخ صاحب ویل که نه. نو شیخ صاحب په آخري دورې تفسیر کې د خپل تقسیم نه رجوع کړی دی. جو رحمان صاحب سره هغه کلیپ شته هغه را کټ کړی دی. هغه چې کوم سړي ما باندې اعتراض کولو هغه ته یې ورسیان کو چې نه دا ووره ته وایي چې شیخ صاحب کړی شیخ صاحب پې رجوع کړې ده نه دا واله ووره. نو بیا د هغه جواب دا و چې زه اوس د شیخ صاحب نور تقریرونه اورم او د دې کلیپ جواب دله د شیخ صاحب په اواز کې پیدا کوم. هر چا سره کوه خو دې فقیر سره یې مه کوه د کار برکتي کار دی. دې اسباب دوه قسمه دي.
یو هغه اسباب دي چې هغه ته وایي اسباب عادیه. اسباب عادیه یو هغه اسباب دي چې هغه ته وایي اسباب غیر عادیه. اسباب عادیه څنګه وایي؟ چې د یو کار د پاره د الله د عادت مطابق یو شی سبب ګرځېدلی دغه ته وایي اسباب عادیه. یو مثال در کوم، د ولګي د ختمولو د پاره الله سبب څه پیدا کړی دی؟ غذا، روټه، د خوراک اشیاء. دې سره ولګي ختمېږي کنه. غذا د الله عادت دا و چې د ولګي د ختمولو د پاره سبب څه پیدا کړ؟ غذا. د چا جبر اول، د چا لاړه سکل، دا د الله تعالی عادت جاری نو چې دا د ولګي د ختمولو د پاره دا سبب وګرځي. او راشه حضرت امام حسین او حسن رضی الله عنهما دواړه تیږي او دواړو جړل او دواړه اوږي او رسول الله مبارک ورته جب په خلګي کې خود لاغي چوره ولا لګو تند دواړه ختم. اوس دا لاړه دا سبب غیر عادي دی، دا عادي سبب نه دی. کشرته عادي سبب وي نو چې هر سړیو کې کېدل نه به وړا غل نه به روټه خوړه نه به سبزی وړه د یو بل جبه به راولي بس لګو تند به ختمېده کنه، نه به بس کلو نه به دغه کول. که عادي سبب وي خو عادي نه دی کنه، غیر عادي دی. په دې پوه شئ کنه. تا په خپل باندې پلاس باندې گزارو خوړو زخم درکې جوړ شو. د دې زخم د بیماری د جوړېدو د پاره الله سبب چې کوم پیدا کړي عادي سبب د خپل عادت مطابق دوايي ده، کورکمان دي، ټکور دی، پوهېږي کنه لکه دا عادي سبب دی. اوس لاړه راغستل په زخم کې اچول، زخم کې جوړېدل، دا لاړه د الله د عادت مطابق د زخم د پاره سبب نه دی مقرر شوی، عادي سبب نه دی، عادي سبب نه دی. که عادي سبب وي پکار دی د هر چا په لاړه کې د هر قسم زخم شفا پرته وي. والامر ليس كذلك. ستا په لاړه، د بل په لاړه، د وابي په لاړه، د پنځپيري په لاړه، الکه د هر زخم شفا راځي. د وابي خو داسې لاړه ده که په زخم کې واچوله کېدی چې کینسر درته ولګي پوره لاس دنه کټي، هغه داسې مردار سړی دی. نو لاړه الله تعالی د زخم د جوړېدو دپاره سبب عادي نه دی ګرځولی، دوایي ګرځولې ده ورسېدلې. او نبی علیہ السلام حدیثو کې راځي څومره زخمیانو ته، څومره پرې کړې شوي لاسونو والا ته، څومره پنډې پرې کړې شو والا ته لاړه ورچولې ده، فورن هغه جوړ شوی دی. دا سبب دی، لاړه و سبب راغومند کی غیر عادي دی، غیر عادي دی، عادي نه دی. د چا سترګې خوب شي، سترګه د سترګې د جوړېدو دپاره چې الله سبب پیدا کړی دی، څه ګرځولي دي سبب؟ دارو، رانجه وغیره، دوایي، علاج، دغه اسباب عادیه دي. اوس لاړه راغستل، په خوب سترګه کې اچول، فورن هغه جوړېدل. نو لاړه الله د سترګې د برئ او د جوړېدو دپاره سبب عادي نه دی ګرځولی. خو اوس دا چې د رسول الله مبارک په لاړې سره د علي صاحب سترګې د خیبر موقع باندې خوب وي او د لاړه ورواچولو د هغه سترګې فورن جوړې شوې، نو دا د نبی علیہ السلام امدادو د ده سره په کوم امورو کې؟ ما فوق الاسباب امورو کې. ځکه الاسباب کې الاسلام مهدي دی، د اسباب عادیونه فوق امدادو ځکه لاړه سبب عادي نه دی، ما فوق الاسباب العادیه، د اسباب عادیونه فوق امدادو که نه و. دا لالاګان په دې شي نه پوهېږي، د خپل عقیدې نه خبر نه، غریبانانو تیاره کې وخت تېر کړی، روم تقلیدي کړی، فلاني ویلو، ده ویلو، دا خو ده ویلو، دا خو ده نه ثابت دي، دا خو ده ویلو، دا خو ده ویلو، او نور د عقیدې نه خبر نه. او بیا مونږ ټارګېټ ګرځوي، د دې نه انکار کوي، دې کې د ده مه منئ، او دې کې دی خطا دی، او دا د تفردات دي. نو دا تفردات نه دي، دغه تفصیل د داسې صحیح مؤمن، پکا مؤمن په کتاب کې ما ته به ونه کړي. راواله بصیر د حمدالله جان داجوي هغه ځای په ځای لیکلي چې دا به دغه ویله، دا تقسیم مولا پنځپیرم کړی دی، دا فوقو تحتو چې د کوم پنځپیري کتاب رالی دا هغه کړی دی، د کوم وابي کتاب رالی دا هغه کړی دی، د کوم خبیث کتاب رالی دا به هغه کړی دی. نه چرته مفسر، نه چرته محدث، نه چرته پیغمبر، نه چرته صحابي، نه چرته تابعي، یو نه دی کړی. ما دې بار د میډیا په وړاندې چیلنج کړي چې لکه دا تقسیم ما د قرآن حدیث کې د خپل مذهب نه ثابت کړي او خیرات
شیخان هم په چپاتې شي، مولیان هم په چپاتې شي، مناظرین هم په چپاتې شي. وخایي که نه تا ته څه وایي د عقیدې مسله کې اخبار احاد نه چلېږي. د عقیدې مسله کې د علماو پیرانو اقوال مناظره کې بېرته لیکلي په شروط د مناظرې کې دې کې به خبر واحد نه پیش کوي، دې کې به د علماو د مشایخو اقوال نه پیش کوي، دې کې به صرف قرآن او حدیث او فلاني خبره باندې پوهېږي که نه. او دا د استمداد مسله هم د عقیدې مسله ده که نه. د اصول خو یوازې زما دپاره نه دي که نه، دا خو ستا دپاره هم دي که نه. نو چې هر کله د دواړو دپاره دي نو ته چې دا تقسیم د عقیدې په مسله کې کې او منګړې پې کې او د خیط مختار کتاب نه کې نو چا کړی دی ګډې بیا ما ته خو پې څه وښایه که نه، ما ته هم ته څه آیت او څه حدیث او څه یو قول وښایه که نه. نو هېڅ چا نه دی کړی، د سره به یې منئ نه، د سره به یې ورسره نه منئ. بار بار مناظره کې مطالبه به کې کتاب وښایه، آیت ووایه، حدیث ووایه. آیت کې د عقید د ما فوق الاسباب چا لګولې، د عقید د ما تحت الاسباب چا لګولې. او دی خو وایي چې وتعاونو معاونت د یو بل سره وکړه. او چېرته یې ویلي چې ما تحت الاسباب، چېرته یې ویلي؟ کوم مفسر دی ما تحت الاسباب قید لګولې؟ کافر. کتاب الله کې قید لګول قسم د نسخ دی، نسخ مساوات غواړي یا خیریت د ناسخ غواړي. ناسخ به د منسوخ نسیه لکه خیر وی اولا وی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. ګوره خیر وی ناسخ او مثلها یا بداغی مثل یا مساوات غواړي. نو مساوات څه کې راځي؟ نو د قرآن کې د خیر لګي د قرآن نو لګول، قرآن چېرته دا بل کېد بل ځای لګولی دی. ولګو حدیث متواتر نه دام قطعي دی، هغه هم قطعي دی. ولګو اجماع د امت نه هغه هم قطعي دی، هم قطعي دی. نه آیت کې بل ځای راغلی، نه حدیث متواتر کې راغلی، نه اجماع د امت نه ثابت دی. کوم ځینې لګي خبر واحد کې هم نشته، موقوف قول د صحابي کې هم نشته، مرسل د تابعي کې هم نشته، مقطوع کې هم نشته، امام صاحب هم نه دی ویلی. د ظاهر المذهب څه کې چې د متاخرینو کتابونو کې هم نشته. نو کافر ستا د مولیانو د هغې کوم منګړت او مشوره باندې جوړ شی جوړ کړی خو ما باندې الزام نه دی، جیب کې واچوه. نه منم دا قید درسره. وتعاونو امداد د یو بل سره کوئ. که ولی زور درکې وي لکه عمر فاروق رضی الله عنه چې هغه د اسبابونه بڑه امداد کړی د ساریه سره. مشکات باب الکرامات راواله یا ساریة الجبل الجبل الزم الجبل غر لازم ونیسه ځکه منصوب دی. اوس دلته چېرته مدینه منوره او چېرته د نیهاون د شام د ځمکې هغه میدان 3000 میله مزل دی او دې ځینه د ښکاري اواز هم ورته کوي، هغې هلته اوري. اوس دلته اسباب عادي نشته او نه اسباب ظاهري شته. نه چې کوم دی ټلیفون شته، نه موبایل شته، نه وایرلیس سیټ شته، نه پیټي سیل شته، یو شی هم نشته دی. اسباب نشته بالکل ورسېدلي او د اسبابو نه فوق دی ورته اواز ورکوي، هغه ته یې وررسوي، هغې هلته اوري. اوس دا څه دی؟ خو کرامت دی که نه؟ نو چې دا د فوقو تحتو دا قیدونه لګوي بل مطلب نه دی، صرف د کرامت او د معجزې نه انکار کوي. پناهګمان ورته راتاویږي، پناهګمان. دا چې آصف ابن برخیه سلیمان علیه السلام ته د یمن د سبا د ښار نه د سترګو د رب نه وړاندې د 2 میاشتو مزل کې لرې پروت تخت هغه سلیمان علیه السلام ته حاضرۍ. دلته کوم سبب؟ آیا ټرک کې راوړی؟ آیا ډاکټر ورپسې لېږلی؟ آیا خرګاړي کې راوړی؟ آیا را پشا کړی و؟ دا سبب دلته څه شی و؟ هغه شیخ صاحب علیه رحمت دی الله درجات بلند کړي، هغه ویل باطیني سبب. باطیني سبب څه؟ کرامت و. او کرامت څه ته وایي؟ تنوي لیکلي دي د قانون عادت نه خارج شي ته دا که دا تکشف الله. کرامت څه ته وایي؟ د قانون عادت نه خارج او بالا شي ته. نو چې قانون عادت نه بالا شو او د اسباب عادیو نه بالا خو ما فوق الاسباب العادیه شو که نه؟ کرامت څه ته وایي؟ د قانون عادت نه وایه خارج شي ته وایي. پوه شولې په خبره؟ دا ښه بوادر النوادر څه شو؟ هغې کې دي بوادر النوادر هغه جوړې کور دی. که مو صفحه راویستل غواړي دا ته خو به نه وي چېرته. دومره دوقین کتاب دی بوادر النوادر.
نګورا کرامت او معجزه څه ته وایي؟ د قانون عادت نه خارج او بالا شي ته د اسباب عادیو نه بالا شي ته وایي، دغه ته کرامت او معجزه وایي. ورسېدلې دا حواله به درته درکم ان شاء الله الرحمن. نو غرض مې دا دی بچي چې په دې مسله ډېر خلک نه پوهېږي، خپل تحقیق هم نه کړي او هغې مونږ پسې بیا اولي رولي، نو تاسو به دې ته بیدار اوسئ، څوک هم تېر نه باسي. دا تقسیم ورسره د سره ونه منئ. وی اله به منم چې ما ته قرآن حدیث قول صحابي قول امام قول یو مستند عالم قول زما د یو فقیه ما ته دا تقسیم پکې وښایه، آمنا وسلمنا وزه به در سره ومنم. او کنیه چې ته تقسیم کې نو دا به سبا ځنې او تقسیم جو کوم ته ډېره سره مني ورسېدلې. نو خبرې به هغه قبلو کوم چې زمون وړاندې خلکو ویلي، کوم چې دلیل ولري، دلیل نه بغیر خبره مونږ چا نه منو. ښه نشي ته تاسو ګورئ بیدار اوسئ. ډېر خلک به همدې کې خطا کوي، ډېر خلک به همدې کې تېر باسي. څوک به درته وایي نو دا خو شیخ صاحب داسې ویلي که نه، نو شیخ صاحب خو بشر و، هغه خو چې رجوع کړې ده ورسېدلې. او نو دې شي ته تاسو کې او یو دوه حوالې نور هم در کوم ځان ته حوالې، بلکې 3 حوالې. کتاب التوحید د علامه ډاکټر طاهر القادری والا، هغه په دې مافوق الاسباب باندې را لګېدلې او داسې جوابونه یې کړي چې ورته به دا نه چې هغه د ځان نه وایي، آیت او حدیث درته وایي چې وکړه جواب دا مافوق الاسباب نه دي، دا مافوق الاسباب نه دي. حیران به پاتې شي. دویم دی توجیه البیان د غلام رسول سیدي راواله. دریم دی ولایت و نبوت، دا د غلام رسول سیدي کتاب دی. دا 3 واړه کتابونه په سوچ او فکر سره وګوره او بیا مخې ته کېږه وګوره چې هلکه څه وایي. په خبره باندې پوهېږي دا نه کېږي نه دې مسله کې زه متفرد یم یا زما خپله رایې ده. زموږ شاګردانو چې موږ سره پروسه کال نه بل کال، بلکې پروسه کال نه بل کال وړه دوره کې موږ سره یو شاګرد و، نو ما به درس کې ویل چې کرامت اختیاري دی او یو غیر اختیاري دی. نو هغه بچه خو ولاړو نو هلته به یې کیسې کولې چې دا د بچه صاحب خپل تحقیق دی او کرامت د ولي اختیار کې چېرته راځي. دا د روح البیان یو حواله پیدا کړې ده، غني غږی هلکه یو وخت روح البیان مو سره نه دی، ما تقریبا 25-30 حوالې په دې راغونډې کړي چې کرامت د ولي اختیار او قصد کې وي. شرح مقاصد پې لرم، شرح مواقف پې لرم، مقالات کوثري پې لرم، مکتوبات امام رباني پې لرم، خبره باندې پېږي که نه، مدارج نبوت پې لرم، بله کتابونه دي. نو دا بعض سادهګان چېرته د سرفراز خان کتاب یې کتلی، چېرته د بل چا کتاب یې کتلی، هلته هغه په کرامت اختیاري رد مت کړی، بس دوی د هغه غنیم قول راوالي او بیا دې خوا زمونږ قول پرې رد کوي چې نه نه دا خو داسې لګیا دی. هغه خو ډېر لوی تحقیق لري او رحیم الله ډېر تحقیق لري او پلانکي خان ډېر تحقیق لري، ندیم الله ډېر تحقیق لري، سرکاني خان ډېر تحقیق لري. هلکه خبره باندې پېږي